عمران خان یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کو. نون لیگ والا په پیپل پارټۍ باندې د داندلۍ الزام ولګو. بل طرف د ملګرو د جهانګیر ترین چې کوم نوې پارټي جوړه شوه نو د هغې متعلق در سره ډېرې اهم خبرې کومه. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې به موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ. اولنی چې کوم اهم ترین خبر دی ملګرو، نون لیگ والا په پیپل پارټۍ باندې د داندلۍ الزام ولګو. کشمیر باغ کې چې پرون کوم الیکشن نو په هغې کې پیپل پارټۍ واضحه برتري حاصله کړه. په دویم نمبر پسې نون لیگو. हिना परवेज د هغې حوالې سے سوی پیپل پارٹی نے ٹپ پہ لگانے والا کام آزاد کشمیر میں بھی دکھا دیا. وہی چې رقم په زور باندې اوټ اچول دي نو هغه سیستم په آزاد کشمیر کې هم ښکاره کو چا پیپل پارټۍ والا. हिना پرویز دا خبره کوي. اتاتان کوم خبره کړې، اتاتان دا خبره کوي چې کوم د داندلۍ خبرونه دي نو هغه ما پورې راورسېدل چیرې پیپل پارټۍ والا مکمل داندلي وکړه. پواد چودھری حوالې سره هم اتاتان دا خبره کړې ده چې کوم د غدارۍ لیبل نو هغه صرف اور صرف په دې باندې ختم شو چې پی ټی آی کومه پارټي ده نو هغه پواد چودھری پرېښوده نو صرف د دغه یو لفظ سره د ده نه چې کوم د غدارۍ لیبل هغه لیبل ختم شو. بل طرف د نون لیگ یو کس دی جیسے کہ تاسو ښکاري پیپل پارټي نه د نون لیگ یو سینیر کس دی نو ویلې کېږي دا چې هغه پیپل پارټۍ ته لاړې نو د خپل اتحادیان چې کوم دي نو وایي د هغې کسې خپل طرف ته راواړو. څنګه چې مخکې ویډیو کې تاسو ته موږ ویلي دي چېرې دوی دا کوم اتحاد دی نو دا صرف د خپلو مفادو دپاره دی چې کله هم الیکشن وي نو دغه د نون لیگ والا د داندلۍ الزام په پیپل پارټۍ باندې ولګو او مختلف قسم خبرې شروع کړې. بل طرف ته د نون لیگ چې کوم اهم کس دی نو هغه لاړې پیپل پارټۍ ته نو اوس الیکشن راتلو والا دی نو د دوی اختلافات به بیا تاسو وینئ، تاسو به سوچ هم نشئ کولی چېرې دا هغه چې کوم اتفاق والا پی ډي ایم کسانو نو دوی دې حد ته ورسېدل. بل ملګرو علي محمد صاحب حوالې سره هم ډېر اهم ترین خبر دی جیسے کہ تاسو ته ښکاري پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार. पुलिस अली मोहम्मद खान को लेकर मर्दान रवाना. ویلې کېږي دا چې په څلورم ځل باندې علي محمد صاحب ونیولی شو او وایي ګاډي ته وخېجو او مردان ته روان کو. اوس راځو ملګرو جهانګیر ترین چې کومه پارټي جوړه کړه نو د هغې حوالې سره دې کې تاسو ته ښکاري هم جهانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا. نئی جماعت کا مقصد پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے. جهانگیر ترین وایي چې کوم پاکستان حالات دي نو د دې نه به زه پاکستان وباسم. اول خو یو وړوکی غوندې کوېسټن زه ستاسو نه کومه چې جهانگیر ترین نا اهل دی. دا په کومه خبره باندې نا اهل شوی دی؟ په دې خبره به نا اهل شوی چې غیر قانوني کار به کړی، د آئین مطابق به کار نه کړی نو ځکه دا نا اهل شوی دی. نو هغه کس چې هغه نا اهل لا تر اوسه پورې اهل شوی نه دی، عدالت نه فیصله نه ده راغلې او هغه دغه دعوې سره دا خبره کوي چیرې زه به پاکستان د دلدل نه لرې کومه چې کوم حالات دي په پاکستان کې نو زه به دا د پاکستان نه ختمومه. نو اول خو ته ځان اهل که د دې خبرې چې او زه د پاکستان دپاره لګیا یم او پاکستان به د دل نه ختمومه، اول ته ځان اهل که نو بیا داسې قسم خبرې کوه. بل ملګرو استحکام نوم یې د پارټۍ له کېښودو. تاسو ته خو د دې مقصد پته هم لګېده چېرې جهانګیر ترین دا خبره کوي چېرې زه به پاکستان د دې چې کوم حالات دي د دې نه به یې لرې کومه. په دې استحکام پارټۍ کې کوم کسان دي هغه کسان دي چې په 9 مۍ باندې هغوی کوم حالات جوړ کړي هم د دغه کسانو سره به دا پاکستان راوچتئ چې دوی باندې الزام و چې په 9 مۍ باندې دوی توړ پوړ کړی دی او داسې قسم حالات یې جوړ کړي دي. هم دغه کسان به اوچتئ په 9 مۍ باندې پاکستان ډوب کړی او اوس د دوی نه چې کومې لیبلې دي هغه ختمې شوې. بله اهم خبره ملګرو دا کوم کسان چې جهانګیر ترین سره په دې پارټۍ کې شامل شو نو دا هغه کسانو چې په 9 مۍ باندې به دوی کارکنانو له حکم ورکو چېرې تاسو داسې قسم کار وکئ. ځکه که دلته وګورئ عمران خان خو په عدالت کې یا په جیل کې عمران خان خو چاله اډر نه دی ورکړی چېرې تاسو توړ پوړ وکئ. خو که بهر دا توړ پوړ کېدو نو د دې حکم به چا جاري کوو؟ دا چې اوس په استحکام پارټۍ کې کم کسان دي نو دوی به جاري کوو. نو آیا دا چې کوم مجرمان دي نو هغه دغه کسان دي که نه عمران خان دی؟ عمران خان خو په هغه ټایم کې په جیل کې و هغه خو داسې څه حکم نه دی جاري کړی. خو که دلته عوام راوباسي نو دغه ایم پی اے ایم این اے یا چې کوم سینیر کسان دي نو هغوی راوباسي. نو دا هغه خلک دي چې استحکام پارټۍ کې شمولیت حاصل کو او دوی به اوس پاکستان راوچتئ. بل طرف د ملګرو د کم کانفرنس شوی دی پرون نو په هغې کې مختلف قسم تصویران وایرل شوي دي چې کم د پی ټي آی کسان دي په هغې کې فواد چودھری هم کیمرې راغستی دی چې هغه ډېر زیات ملامت دی او خپل مخ ته لاس نیسي. نور هم چې کم د پی ټي آی کسان دي نو هغوی ډېر زیات ملامتیا لرله او مخې بره نه شو اوچتولی. نو تاسو ما ته لږ په کمنټس کې دا خبره وکړئ چې د دوی د ملامتیا وجه څه وه. نو د دوی دغه ملامتیا دا ثابتوي چې یاره دوی په دغه پارټۍ کې کوم شمولیت کړی دی نو دوی په دې باندې خوشحاله نه دي، خفه دي. ځکه چې هر یو مخ یو سوال لرو
دا نو چېرې چا په مخ باندې خندا وه او هغه خوشحاله و ځکه چې دا خو نوې پارټي جوړه شوه په کار چې دوی خندا خوشحالي کولې حالانکه چې کوم میډیا والا دي نو هغوی هم نه دي پرېښي چې دلته صحافیان به هم مختلف قسم تپوسونه کوي چې تاسو دا پارټي ولې پرېښوده څنګه چې تاسو ته مثال ما درکو چې په 9 مۍ باندې کوم حالات تیر شوي دي نو یا خو دا کسان جرمداره دي چې دوی دغه کارکنانو له اډر ورکړی دی چې توړ پوړ وکړي. اوس راځو ملګرو عمران خان چې پرون په عدالت کې کومه پیشیانې وي تاسو ته ما پرون ویلي چې کوم ټایمه پورې ما ویډیو جوړوله نو اته نهو چې کوم کیسونه نو په هغې کې عمران خان ته ضمانت میلاو شوی و باقي چې کوم کیسونه هغه پاتې وو خو بیا په هغې کې هم ضمانت عمران خان ته میلاو شو یعنی دا چې په 17 کوم کیسونه دي نو په هغې ټولو کې عمران خان ته ضمانت میلاو شو د سهار نه واله د ماښام د تیرې لګېدو پورې موجود و کله به یو عدالت ته تلو ضمانت به منظور کو کله به بل عدالت ته نو پرون عمران خان ته په ټولو کیسونو کې ضمانت میلاو شو نو د هغې ضمانت حوالې سره عمران خان څه ویلي دي په خپل پیج باندې دا پوسټ کړی دی تاسو ته دې سیټ کې ښکاري آج میں نے ایک عالمی ریکارڈ توڑا وینن ما یو عالمی ریکارڈ مات کو ظاہر ہے کہ کرکٹ کے میدان میں نہیں وی د کرکٹ په میدان کې مې ریکارډ نه دی جوړ کړی په شل چې کوم په ما باندې کیسونه نو په هغې کې زه عدالت ته پیش شوم 17 خو یادېدل خو غالبا چې عمران خان کله په عدالت کې موجود و نو دا ویل کېږي چې دا 3 کوم کیسونه دي نو دا په دغه درمیان کې په ده باندې شوي دي نو عمران خان دا خبره کوي چې په کرکټ میدان کې مې دا ریکارډ نه دی جوړ کړی دا ما د عدالتونو چې کومې پیشیانې وي په هغې کې ما ریکارډ جوړ کو چې په یو ورځ زه 20 پیش شوم کیونکہ اپنی نوعیت کا ایک نیا ریکارڈ ہے اس میں قتل اور دہشت گردی سے لے کر بغاوت تک کے مقدمات شامل تھے وہی پدی کی دہشت گردی مقدمہ ہم ہوا د قتل هم وا د بغاوت هم وا په دې 20 چې کمې پیشیانې وي نو په دې کې مختلف قسم په ما باندې رپورټونه شوي په ما باندې اف آی آر شوي وي په هغه ټولو کې کیسونو کې زه عدالت ته پیش شوم وایي چېرې کله د نیب په عدالت کې زه موجود وم نو نه نور نه وي چې کوم اف آی آر دي یا چې کوم کیسونه دي نو هغه په ما باندې ولګېدل قانون کې حکمرانی مې وایي چې کوم د قانون دی کوم آئین دی نو وایي د هغې زه ډېر زیات احترام کوم او په دې باندې زه را روان یم چې همیشه ما د قانون او د آئین احترام کړی دی کہ پیش نظر میری ہر ممکن کوشش ہے خان وائی چې کوم 150 په ما باندې اف آی آر دي یا په عدالت کې د 150 کیسونو پیشیانې دي نو وایي زه هر یو ته ځان رسومه چیرې د آئین او د قانون کوم ماتوالی دی چې هغه رانشي د آئین د قانون مطابق زما پیشي ده نو وایي زه ورله ځان رسوم 150 چې کوم مقدمات دي دغه هم ملګرو د عمران خان چې کومې خبرې دي هغه مې هم ستاسو سره شریکې کړې نن ورځې چې کوم اپډیټ و همې ستاسو سره شریک کړه په تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل ما ته به د ویډیو نه پته لګي چې تاسو ویډیو څومره شیر کوئ که چېرې په تاسو باندې دا نن اپډیټ ښه لګېدلي وي نو تاسو به ویډیو په محبت باندې شیر کړئ او ټول ملګري به د دې اپډیټ نه خبر شي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دی الله پامان